زارتا صاحب د مشکات یو حدیث مبارک نقل کړی دی او حواله یې ورکړې ده په صحاح ستو باندې صحیح حدیث دی په هغې کې تاسو دینه اندازه ولګوئ یو درې خبرې دي پکې چې یو اولیاء کرامو مخ خاطر په الله باندې څومره ګران دی بل د اولیاء څومره لوی شان دی او دریم لمبر دا خبره پکې ثابتږي دا خبره د اولیاء کرامو د شان څومره دی الله په نیز باندې د اولیاء کرامو څومره مخ خاطر دی او بیا اولیاء کرامو سره نزدېکت او اغوی سره قربت چې انسان اور سره نږدې دا اغي څومره فائدہ ده انسان ته څومره فائدہ ده دغه حدیث مبارک نه دغه ټول خبره ثابتږي او حدیث مبارک څنګه دی دا لګواوري زیارتا الفاظم وایما پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای مشکات شریف حدیث دی په صحاح ستو باندې حواله ورکړی دا وی چې کانا فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک قصہ کا خپل صحابه ہوتا اولیاء شان ته ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمائی وی چې په بنی اسرائیلو کې یو رجل دی یو سړایو قتل 99 انسانا یو کم سل کسان یا قتل کړیو 99 او یو قتل فکأنما قتل الناس جميعا الله فرمایي چې یو قتل وک یو دادا سیدی لگا غند انسانیت یہ چی قتل کا نعوذ باللہ او بیا یو کم سل قتلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی وی چې دغه انسان پزړه کې د توبې او د الله ته د رجوع یو جذبه پیدا شو یاره بچی زه توبه وباسم الله په طرف باندې رجوع وکړم نو وی چې په هغه زمانہ کې د عیسایانو په عبادت خانو کې بچ څوک ناستو عیسائی عابد بو هغه ته وی راهب دا د عیسایانو عبادت گزار بو وی دغه صاحب چې دا رجل راهب لراغی پادری چې هغه ته ویل کېږي د هغه زمانه ورته کېناست ورته وایي وی چې ما یو کم سل قتلونه کړي دي آیا ما ته به الله جل جلاله بخنه او مغفرت وکړه وی چې دغه راهب ورته ووی چې ما نه پاڅېږه ته خو ډېر یو ګناهګار او خطاکار خدای پاک نه یو لري انسان یو کم سل قتلونه تا کړی دي ته خو ډېر یو بدبخت انسان رب لا یزال تا ته بالکل بخنه نه کا ما نه پاتې ورته چې ما نه لاړ شه نبی علیہ السلام صحابه ته فرمای وی چې دا کس غوسه شو تورې رواخشت او دیم قتل نبی علیہ السلام فرمائی چې په د په قتل باندې فکل به 100 پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په د قتل باندې سل پورش دیم قتل چې بهر رواته دغه خبره د اوریدو قابل د اولیاء ډیر شان دی ګوره د یاد لري بهر رواته سل قتلونه یکړي دي بلار کی یو کس توای چې ماته یو داسې ځای وخایا چې الته زلال شمه الته څوک داسې خلکی چې د هغوی په لاس باندې زه توبه وباسم ما سل قتلونه کړي دي داسې څوک پیژنې چې دغه صاحب په ښي طرف باندې ورته اشاره وکړه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث الفاظ دادی چې فإن بها بشک په دغه کلی او قريه کې داسې خلق دي اناسن داسې خلق دي یعبدون الله چې اغوی اولیاء وی ان ټایم د الله جل جلاله په عبادت کې مصروف وي په دې طرف باندې لاړ شه فإن بها اناسا يعبدون الله د کڅور ته وي په دغه کلی وطن کې داسې خلق دي چې دا اولیاء دي دا عابدان دي دا عبادت کون کی دي هر ټیم د الله عبادت کا دلته لاړ شه دوی لورشه دوی سره کینا دوی پلاس باندې توبه وباسه الله جل جلاله بارتا سل واړه قتلونه معاف کا اس حدیث الفاظ سے دی حدیث الفاظ دا سی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمای چې کله چې دا انسان روان شو لار په منځ کې وفات شو اغه کلی قریه د عابدانو د اولیاء ته اونرسه پلار کې وفات شو چې کله وفات شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې صحابو ته فرمای سل قتلونه یکړي دي سل دو قسم فرشته رااله یو د جهنم فرشته رااله یو د جنت ته د بوتلو فرشته رااله جهنم ته او دواړو په منځ کې سره بحث مباحثه شروع شو جهنم ته د بوتلو فرشته چې دا ګناګارو سل قتلونه یکړي دي دا به مونږ جهنم ته بوزو جنت فرشته چې نه دای د خدای پاک جل جلاله د توبې په اراده باندې چې توبه یې استا د اغي په اراده باندې روانو په منځ کې وفات شو اگر چې توبه نه ایستلې خود توبې اراده یې کړې و په زړه کې لہذا مونږ جنت فرشتي او دا انسان به مونږ جنت لبوز دغه دوه ځای فرشتي سره په نبی علیہ السلام فرمایي بحث مباحثه باندې شو وی چې الله جل جلاله دواړو فرشتو ته وی چې داسې کار وکړي ستاسو په منځ کې فیصله زکوم کمال ته ګورئ داسې کار وکړي چې دا انسان د ازمکا لويشت کړي چې کوم ځای نه راغلی لوشت یې کړي کدا زمکا په هغه طرف باندې نږدې وا چې د کوم ځای نه راغلی دا انسان جهنم لبوزي بیا او کدا زمکا هغه نقطه دارا کدا زمکا د اولیاء کلی ته نږدې وا ورغلی نه دی صرف د اولیاء کلی ته چې فإن بها اناسا يعبدون الله په دغه کلی کې داسې خلق دي دغه د هغه کلی په طرف روانو چې هغه نیکان صالحان اولیاء دي که دغه کلی علاقې د اولیاء ته قریبي اگر که یو ذره قریبي اې د جنت فرشتو اوچت یې کړي او دا انسان په جنت کې داخل کړي اوس ته خو ولی مبارک سره کېنی تا خو ډیر لوی شان دی صحبت ور سره کړي تعلق دی دا خبره خو ډیره د فضیلت والا ده ته خو شیخ بابا مبارک سره ناشته داغه په مزار کې داغه په جوار کې داغه په ګوانډي توم کې دا لکه خلق بختور دي قسم دی خودی ته پته نه لګي چې مونږ د شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه غوندې هستی چا سره په لز غزه کې او چا سره په شل غزه کې پرتا دا ته خو د شیخ بابا په قرب او په جوار کې اوسګي دا خو هغه خلق دي چې خپل عقیده درست کا او شیخ بابا سره اعتقاد او محبت د الله د رضا لپاره پیدا کا قسم دی دا خلق بختور خلق دي سبحان الله فرشتي شروع شوي کوم زینا چې راغلی آغا زینا شمار شروع شو آغا شمار ختم شو چرته چې روان دی په حدیث کې حضور مبارک صحابو ته چې چرته چې روان دی آغا زیل وشت شو
دواړه حساب کتاب یې سره وي دا دومره دومره او دا دومره دومره رب ورته فرمایي څه مو کړه څومره څومره ده هغه فرشتي چې جنت والا فرشتي دي او ورته فرمایي رب کریمه هذه اقرب بشبر رب کریمه مون خو حساب وکړه خو یلوشت ګوره یلوشت د اولیاء قربت انسان له څومره فایده ورکوي مون خدا ځای لوشت کا الہ العالمین یو لوشت دا انسان دا اولیاء کلی تا زیاد قریب دے ورطا فرمائے یلوشت آگے طرف ترے دا اولیاء دا کلی پا طرف باندی یلوشت دی او کلی نا داسی ہوا یا چھے کلی نا را تیر دی اولیاء تا نجدی دی چھے کلی دا خبر اکڑا الہ العالمین ورطا فرمائی چھے فغفر لہو اے فرشتو واور ازما اعلانم دغ انسان تا دا اولیاء کلی تا یلوشت نجدی دی دا آگے قربت پا وجہ باندے سلوار قتلون مورتماف کر جنت فرشتو دا انسان جنت تا داخل کرو دا حدیث تے دا حضور مبارک خبر دا دا یو بریلی یا دا پلانکی خبر نار تکو مزد دا حضور مبارک خبر دا چی دا تاسو اندازو لگوئی چی دا یویل وشتی پا قربت باندے چی دا اولیاء دا عابدانو دا وطن پا طرف یل وشت نجدی رئی او سل قتلونا الہ العالمین دا انسان تا پی یل وشت قربت باندے معاف کئی سل قتلونا دیر لو یو گناہ دا او جنت فرشتو توائی چی اچت یہ کئی او جنت تا داخل کرائی تاسو اندازہ ہو لگوئی چی یو انسان دا نیکانو پاکانو صالحانو پا صحبت کی ناس دی یا دا اغا مزار خواه تناس دی او دا صاحب سری مینمی اللہ دا رضا دا پارا اور سر محبتی دا اللہ دا رضا دا پارا تاسو اندازہ کڑای شئی چی پا دا انسان باندے با دا اللہ دا طرف ند سمر دا رحمتون و بارانی سمر بخوی پاک جل جلالہو پا دا باندے خپل کرم و مہربانی کا نظمہ استام دا عقیدہ دا چی اولیاء سر پناستا کی اغوی سر پا صحبت کی دا اللہ جل جلالہو رضا دا پارا څوک کینی څوک ورسره کینی زما امید دی چې دا زمکه عام زمکه نه ده دا خاص زمکه ده ان شاء الله تعالی چې ما او تام د دوی په وسیله باندې الله تعالی نه بخنه وغواړو رب نه معافي وغواړو ما او تا الحمدلله که ګناهونه ډېر زیاتی د سلو قتلو په برابر بزیم چې ان شاء الله نه امید دی الله تعالی نه چې سل قتلونه د اولیاء سره په قربت باندې الله تعالی معاف کوي ما او تام چې شیخ بابا رب ته وسیله لبرو انشاءاللہ تعالی زما استا گناہون بم اللہ تعالی معاف کیجئے اور دا صحیح حدیث تے بالکل